والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درۃ الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. پرون موږ وضاحت کړو د قدیم او جدید علم الکلام تاریخي ادوار. آی کس خبرې مخه تر راغلې وې چې دا حسن بصری رحمت الله علیه تعارف شو، د ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه تعارف شو، دا شان د واصل بن عطا، دا شان د امام ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه تعارف شو. مختصر غونډه دې سره سره موږ دا ویلو چې معتزله ځان ته اصحاب العدل او اصحاب التوحید ولې وایي، دا غي وضاحت هم وشو. نن به موږ وایو چې د علم الکلام چې کوم 15 ادوار تیر شوي په علم الکلام باندې څو ادوار تیر شوي دي؟ 15 ادوار دي. په هغې به وضاحت کوو او د دې به مختصر غونډه کې وضاحت کوو چې خوارج ولې راووتل میدان ته. خوارجو عقیده څه وه، د هغه نظریه څه وه. هغوی سره حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه چې کومه مناظره کړې وه، د هغې پس منظر به بیانوو. دا خبره یاد ساتئ چې دا اوس تاسو په علم کې ده چې په ابتدا کې 3 خبرې مخې ته رالې چې هغې د عقیدې بنیاد وګرځېدو. یوه عقیده پکې دا کبایر مرتکب د کبیره چې دی، یو انسان چې ګناه کبیره وکړي د دې حکم څه دی. نو په دې کې 3 ډلې وي. یو خوارج ویل چې دا انسان کافر دی، څه مطلق کافر دی، بس دا د اسلام نه خارج شو. معتزله پکې ویل چې نه کافر خو نه دی، خو د ایمان نه خارج شو، خو کفر کې نه داخل شوی. اهل سنت والجماعت ویل چې دا انسان د ایمان نه دی خارج شوی، د اسلام نه البته څه شی دی، فاسق دی. ها د ورته نسبت کو دا مسلک چې هم نه مني اهل سنت والجماعت ونه مني. په دنیا کې څوک مؤمن نشي پاتې کېدلی. ولې دا ګناه کبیره دروغ دي کنه دي، غیبت دي کنه دي، تینه وسو ځان خلاص کی. الله دې معافي وکړي. دویمه دغه چې دویمه خبره چې دویمه عقیده چې ما درال د جبر او د اختیار و چې به موږ مجبوري مغز یو که موږ اختیارمند یو. انسان چې ځان ته وګوري دا ځان یو خود مختار هم ګڼي چې لکه هر څه به زما په خپل اختیار کې دي. نو ځکه خو هغوی قدریه څه وویل چې باید دا انسان د خپل څه شی د افعالو خالق دی. لکه چې څنګه د هیومنزم فلسفې والا ویلي، هیومنزم فلسفې والا څه وایي چې اصل انسان خو په 19مه صدۍ کې پیدا شو چې دوی ته د خپل ځان په باره کې معلومات وشو چې ما نه څوک تپوس والا نشته دی. ته چې څه کار ښه ګڼې دا خیر دی، بس شر دغه پکې نشته دی، تصور پکې نشته دی. داسې د دوی هم دا نظریه وه د چا د قدریو. او جبریت والا راپاڅېدل، ضرور دا خو الله تعالی موږ له څه کړی، موږ مجبور پیدا کړي، که موږ نیک عمل کوو الله را باندې کوو، که بد هم کوو. نو د هغې وضاحت را روان دی. او درېمه عقیده چې وعده او وعید وه. دلته بعضې خلک راووتل لکه د معتزلو چې هغوی ویل چې په الله باندې لازم دي چې دا به څه کوي، دا به دا مؤمنان جنت ته بوځي او کافران به. موږ ورته وایو دا تاسو اوس الله تعالی خپل اصولو سره مه دا کوئ، کن فیکون ذات دی، فعال لما یرید دی. هغه چې څه خوښه وي هغه نه څوک تپوس والا نشته، خبرې لازم کول نشته. اوس راځو خپل دغه ته سبق ته راځو. د علم الکلام د تدوین په باره کې 15 ادوار دي. نو د دې وضاحت موجود دی. مولوي صاحب اوله مرحله چې وه دا د اولنۍ صدۍ وه. د اولنۍ صدۍ دغه چې وه دا اولنۍ ابتدایي مرحله وه. دویمه چې وه هغه د 2مې صدۍ نه شروع کېږي. دلته کاتب نه غلطي شوې ده. د 2مې صدۍ هجرۍ نه واله د 5مې صدۍ هجرۍ پورې زمانه چې ده، دا 4 صدۍ زمانه چې وه دا د علم الکلام د تدوین او د مختلفو فرقو د ظهور زمانه او په دې کې دا فرقې را پیدا شولې. درېمه مرحله چې شروع کېږي نو هغه د 6مې صدۍ نه واخله د 9مې صدۍ زمانې پورې ده. دې فن ته ترقي حاصله شوه او په دې کې د یوناني فلسفې بعضې مسایل په اسلامي معاشره کې داخل شول. پوهېږئ مولوي صاحبانو که نه. بیا 4مه مرحله چې راځي نو د 10مې صدۍ هجرۍ نه واله تر د 12مې صدۍ هجرۍ پورې زمانه ده. په دې زمانه کې د فن ته څه خاص ترقي میلاو نه شوله. خو 5مه چې دا کومه همه اوس چې کومه ده نو دا د 14مې صدۍ نه شروع شوې ده او د موجوده زمانې پورې ده. په دې زمانه کې د مغربي فکر او فلسفې الغا او د الحاد نظریه په ټوله دنیا کې په تیزۍ سره په خپرېدو ده. په دې زمانه کې د علم الکلام
بعض جدید مسائل پیدا شوي دي چې هغه موږ ټول هم د دوی دغه نه کوڅه کوو هم د دوی په ژبه کې چاته هم دې خلکو له چاته جدید ساينس والا ته مغربي فکر فلسفه والا ته جوابات ورکو چې تاسو وایي نیوټن نظریه پیش کړې د کشش ثقل څه ګریویټیشن دی بھائی دی دنیا کې دا دغه موجود دی دا خپل ځان ته ما راکاږي دا انسانان ځان ته راکاږي په دې کائنات کې د ځمکه کې یو کشش پروت دی چې موږ راکاږي هم په هوا نه لزو موږ باندې د بره د هوا پریشر دی موږ وایو دا نو تم باندې زم باندې چې دا ماده ده نو دا چا پیدا کړي نور نظام شمسي زموږ نور چې دی نو دا نه سیاري ځان لګیر چا پیرته وای راته وای دا د کشش ثقل په وجه کیږي نو موږ وایو چې دا کشش چا پیدا کړي خود به خود وای دا قوانینو د فطرت دا نیچر څه نیچر ځکه سر سید احمد خان هم د نیچر د فرقې بنیادی خو نیچر مطلب خود به خود ارزه خود به خود کیږي بس نعوذ بالله د اکثری عقیده ده اکثری څه ویلو هغه څه نظر لري ډیزم والا څه نظر لري ډیزم والا څه نظر ورته پوسونه کوو ور بیرانو خدا زبر تاسو ویل ډیزم والا وی خو الله دنیا پیدا کو خود به خود چلیږي قوانینو د فطرت حق سلی بنه ویلې مثال د غړې ور کړو او والټر چې پکيو نو پوښوي نو دا شان د کې د نیچر تم د عقیده د ملزمانو په دې خبرو به تاسو نو دا 15 ادوار دي اوله مرحله د علم الکلام کتاب ته عبارت ته توجه کوي مولوی صاحب عبارت شروع کړه خیره بسم الله الرحمن الرحیم د اسلام په ابتدایي دور کې د اعتقادي مسایلو باندې د بحث مباحثې ضرورت نه و ځکه د قرآن کریم او حدیث مبارکه نه برای راست صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم مستفید شوي وو هغه د وحی د برکت زمانه و لیکن کله چې د خلافت راشده زمانه ختم شوه نو په هغه وخت کې په اعتقادي مسایلو کې بحث مباحثه شروع شوه په اختلاف پر رائے کې شدت پیدا شو تر دې پورې چې بعض اعتقادي فرقې هم پیدا شوې لیکن په هغه دور کې د علم کلام بنیادی استدلالات قرآن کریم او حدیث مبارکه باندې قائم وو په هغه وخت کې په علم کلام کې عقلي علوم او یا کوم فلسفه نه داخل شوي په هغه دور کې درې اهم مسایل پیدا شو او د دې مسایل د وجې نه بعض اعتقادي فرقې پیدا شوې درې مسلې پیدا شو اول مسله وضاحت په مخ کې وشو چې اوله مسله د ګناه کبیره و دویمه مسله د جبر او اختیار او دریمه مسله د وعده او وعید و نو د ګناه کبیره په اړه کې درې مذاهب شو دا وضاحت موجود دی اوله کوم مسله چې پیدا شو هغه مسائل د ګناه کبیره مبارک مسله د ګناه کبیره په اړه کې اختلاف پیدا شو چې مرتکب د ګناه کبیره څه حکم لري آیا مرتکب د ګناه کبیره مسلمان دی او کافر شوی دی د ګناه کبیره په وجه رسو بیا د اختلاف بنا باندې بل مسله پیدا شو چې په ایمان کې د اعمال صالحه څه حیثیت لري د دین هم دا مسله راوته آیا د اعمال صالحه پر خودون کې د ایمان نه محروميږي او کنه د مسلې په مسله په هغه وخت کې پیدا شو چې کله د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ معاویه رضی الله تعالی عنہ په درمیان کې کله اختلاف پیدا شو او په 37 هجری 37 هجری کې د جنگ صفین شو مولوی صاحبانو نو په اخر کې نوبت صلح تراه پوه شولې نو دوه جانب نه یو حکم د حاکم نه دی معنا فیصله کون کې حکم منل چاته حکم کول حکم مقرر شو چې دوی کوم فیصله وکړي هغه دوه جانب قبلوي حضرت علی رضی الله عنه طرفنا ابو موسی اشعری رضی الله عنه مقرر شو او د حضرت معاویه رضی الله عنه طرفنا عمرو بن عاص رضی الله عنه د شخصیت تیر شوی د پوه شو د په ورلد کې راځي په دنیا په ورلد په د چرن اعلان کې د شخصیت ثابت الحمدلله دا انسان په دې وخت د حضرت علی نو دوه جانبونه یو حکم مقرر شو چې دوی فیصله وکړي هغه دوه جانبو ته قبول وي د حضرت علی رضی الله عنه د طرفنا ابو موسی اشعری رضی الله عنه مقرر شو د معاویه رضی الله عنه د طرفنا عمرو بن عاص رضی الله په دې وخت کې په دې وخت کې د حضرت علی رضی الله عنه په لښکر کې شامل بعض خلکو اعتراض وکړو چې الله تعالی د حکم په ځای د بل چا حکم منل کفر دی نو دوی ځای نه د خوارجو ابتدا وشوه دوی د قرآن آیات په دلیل کې پیش کولو ان الحکم الا لله سورۃ یوسف آیات نمبر 40 او دغه شان د کتاب په سورۃ انعام آیات نمبر 57 کې هم دا آیات ذکر شوی چې ان الحکم الا لله حکم یو د الله تعالی منل کیږي په دوه حضرات یې کفر پتو ولګولا چې دوی د الله تعالی نه علاوه انسان حکم مقرر کړو د خوارجو دا نظریه و چې دوی د ګناه کبیره ارتکاب وکړو او د دې په وجه دوی مرتد شو نعوذ بالله صحابه کرامو ته شخصیات چې ګوره دا عشره مبشره دي دوی ته د کفر نسبت کو او عبد الله بن عباس رضی الله عنه وایي چې لاړ مو ما دوی په شان عبادت کوونکي څوک نه ولیدل الله د خوارجو تعلق د حروريه مقام یو کله دی مقام دلته او دوی سره حضرت علی رضی الله عنه باقاعده جنگ هم کړی او د عبد الله بن عباس رضی الله عنه ور سره مناظره هم کړی دا
دوی د حضرت علي رضی الله عنه او د معاویه رضی الله عنه خلاف د قتل سازش هم کړی و. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه ترې محفوظ پاتې شوی و او حضرت علي رضی الله عنه دوی ویل شهید چې کړی. څلور کسانو چې موږ به دا کو ټارګټ کوو معاویه رضی الله تعالی عنہ په دې سهار باندې نو وتلې چې مې تانو بس دا خدای پاک بچ کو د چې کوم والی ورغله امامتي کول هغه ولګي دوه بیا بچو نو حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په دې کې څه شو شهید شو. د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د خوارجو کوم مناظره تیر شوی و. خوارجو درې استدلالات کول درې اعتراضات کول. اول دا چې دی د الله تعالی ته حکم منلو په ځای باندې چې الله تعالی شي حکم مقرر شي او د الله تعالی حکم من عمر لشي دی یو انسان مقرر کړي. یو دا اعتراض دویم اعتراض وي دا کو بای موږ ډېر جهادونه وکړل د سر علي رضی الله تعالی سره بای موږ پکې نه چرته وینځي راوستلې او نم پکې مال غنیمت راوستو دا بس عجیب جنگونه دي به باندې کوي څنګه جهاد دي نه پکې وینځي ته نه پکې مال غنیمت چترې به اعتراض وي دا کو دا غټه خبر دا نه اور مسابه دا بیا ساتي دا ضروري دی دا تاسو چې تور غلطه کوي چې وای د دوی د مدعا سره د خوارجو دا د علم الکلام سره د دې ته الحاد سره دا یو ضروري دی. درې مې اعتراض دا کو چې بھائی حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د ځان د دې چې کله د معاویه رضی الله تعالی عنہ سره دا کوله نو د ځان د امیر المؤمنین د لفظ ولې کټ کو دا درې اعتراضات به کول نو غیلا جوابات به چا ورکړو. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ عبارت شروع بری عبارت دا عبارت پر شروع کنه. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې کله خوارج د حضرت علي رضی الله عنه جماعت نه علیه شو نو هغه په یو مقام کې راجم شو. هغه وخت کې هغه تعداد شپږ زره کسانو هغه مشوره وکړه چې موږ د حضرت علي رضی الله عنه خلاف د جنگ لپاره ځانونه تیارو. ابن عباس رضی الله تعالی عنه د حضرت علي رضی الله تعالی اجازه کړو چې زه خوارج سره مناظره کول غواړم. حضرت علي کتابونه راوړل چې هغه بوزت مرجو او کوم حضرت علي رضی الله تعالی عنہ اجازه ورکړو. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې ما یو بهترین یمنی لباس مې واغوستو زه به تر مې کړو او زه چې وای د غرمې په وخت کې وای ته ورسېدم ما دا وای په شان عبادت گزار نه ولیدل دا سه عبادت کوو هغه ما ته مرحبا ویل مرحبا ما ورته چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ طرف نه تاسو ته راغلی تاسو چې کوم اعتراضات دي ماته بیان کړئ چې زه کوم تاسو سره تاسو اصلاح وکړم. د خوارجو درې اعتراضات کم هغه وضاحت موجود دی. د خوارجو اول اعتراض دا چې حضرت علي رضی الله تعالی د حکم په مقابله انسان منصف وګرځولو ځکه الله تعالی په سوره انعام کې فرمایلی دی ان الحكم الا لله فیصله ټول اختیار د الله تعالی دی. د خوارجو دویم اعتراض دا چې موږ څومره جنگونه وکړل په دې جنگونو کې نه قیدیانو او نه په غنیمت او نه په غنیمتو. دریم اعتراض دوی کولو کړ چې حضرت علي رضی الله عنه کوله د خپل نوم نه امیر المؤمنین لپاره ختم کړو. ابن عباس رضی الله عنه ویل الله تعالی په قران کریم کې د خرگوش مبارک سورۃ مائده آیات نمبر 95 کې وضاحت موجود ہے چې داغه مبارک تاسو فیصله وکړئ. یا ایها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوي عدل منكم. صحیح شاباش. اے مومنانو د احرام په حالت کې ښکار مو وځي او سوچ وځي مومنانو د احرام په حالت کې ښکار مو یا ایها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم غور تاسو کې فیصلو کې دوه کسان دوه عادلان. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دلته تاسو سوچو کې مرتبه په اول دور کې بچي کمډل ټپل به پیدا شول نو هغه بس کو د قران نه به استدلال کو نو زمونږ بس کو کابرین د امت صحابه کرامو ورته سکو لکه دغه بارک راضي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ بارک راضي د سفر کولو ملمانه شو او کلی والا بل مستیان انکار وکړل بیا هغه مشر لړم وکړلو بیا چې راوي تاسو کې څوک دمګر شته دي واقع مشهور ده کنه د عملات معلومه ده ورته معلومه ده او کنه نو بیا ګوره هغه ورته استدلال څه پیش کوو صحابه چې تاسو کو د ابو سعید خدری رضی الله عنه چې حضرت دا کوم ځای نه تاسو دا ورته سورته فاتحه او نبی له سلام نه دی فرمایلی ګوره نو استدلال په هغه ته د قران او د حدیث نه موږ له اوس مجبورې چې موږ به د نیوټن نه رمضان خبرو د بیگ بینګ نه رمضان خبرو د ارتقا نه رمضان خبرو چې موږ دوی له بده کې جوابات ورکو چې کوم ځای کې فتنه پیدا کیږي فتنه څنګه راوتی وي د فتنې کوم اصول وي هغه ورته څه کوي ما علماء کرام له دا وایي په جواب کې څه کوي دا وایي د استدلالاتو ورته جوابات کوي مولوی صاحبانو
اے مومنانو د ایران په حالت کې ښکار مه وژنئ او څوک چې ووژني ښکار ستاسو نه قصدن نو بدله به ورکړی شي په شان د هغه وژلې شوي څاروي په شان او فیصله دې وکړي دوه عادلان انصاف کوونکي ستاسو نه او همداسې د ښځې او خاوند په باره کې فیصله دوه کسانو ته سپارلې ده. الله تعالی په سوره نساء کې آیت نمبر 35 کې فرمایي شابه وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من یو أهلها. د زنانه د طرف ته انسان حکم جوړ شي بل د سړي د طرف ته تاسو سوچو کې د ښځې او د خاوند صلح راوستل ډېر بهتر ده که نه د دواړو د یو جنب عفیر د ټولو مسلمانانو چې په کوم څیز باندې اتفاق راځي د هغې راوستل دې سره ځکه خو به 2000 خلکو کې کلو 2000 خوارجو خو به دا خبره ومنله چې دا خبره خو دې والله صحیح ده هغه اعتراض نو ټول سکو ځان جهنم ته ولېږلو او کچېرې تاسو سره یې ویروي د مخالفت د دواړو د ښځې او خاوند په منځ کې نو تاسو مقرر کړئ یو منصف د خپلوانو د خاوند نه او یو منصف د ښځې د طرف نه. ابن عباس رضی الله عنه خوارجو ته قسم وکړو چې آیا د یو خرګوش یا د خاوند او ښځې په منځ کې منصف مقرر کول افضل دي که یا د مسلمانانو په منځ کې خونریزي بندول افضل دي؟ خوارجو وویل چې خونریزي بندول افضل دي. دویم اعتراض په دې جنګ کې قیدیان وینځي او غنیمت نه و. دی دا اعتراض وکړو چې دلته غنیمت کې موږ ضرور جهادونه کوو نه پکې څه شی شته نه پکې وینځ شته نه پکې مال دولت غنیمت ملاویږي. ابن عباس رضی الله عنه ورته وویل تاسو که څوک دا خوښوي چې خپله مور ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها په قید کې راولي الله تعالی مې قسم وي که څوک هم دا خوښول غواړي هغه به د اسلام نه خارج شي ځکه الله تعالی په قرآن کریم سوره احزاب آیت 6 کې فرمایلی دي چې د نبي علیه السلام ازواج د امت مورګانې دي النبي اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امهاتهم دا مستاسو میندې دي. دلته چې دوی دا جدید اعتراض کوي موږ جواب کړو که نه چې دغه سوی ملحدین څه اعتراض کوي چې بھائی نبی علیہ السلام نو پس د نبی علیہ السلام د وفات نه پس دا وایي بیبیانو سره خدا ظلم دی چې څوک ورسره نکاح نشي کولی موږ ورته زما مور ده ظالم زامنو تاسو ملحدین د مور سره نکاح نه کوئ نو موږ به څنګه موږ حلالیان یو تاسو چې د شادونه پیدا سئ د ارتقا بچي هستئ تاسو د خپل مور سره نکاح نه کوئ موږ ولې د خپل مور سره نکاح کوو د میندو سره هغې نه خو موږ بچي یو خپل بچي سره څوک نکاح کوي هېڅکله هغه تصور هم نه راځي پېغله جنۍ به وي کونډه شي او ماشومانان بچي وي هغه بچو ته څوک کونتونو کې پردو سره نکاح نه کوي د خپلو بچو لپاره دا ټول مسلمانان د هغه بچي هغه په نکاح ضرورت هم ورته نه هغه پاک مخلوق ستاسو غونډه کې ناولې خو نه و که نه چې د ځناورو سره واده کوئ مولوي صاحبانو نو دوی هغه زموږ میندې دي مولوي صاحبانو او د خوارجو ته چې دوی ویلي ابن عباس رضی الله عنه چې تاسو دا ګڼئ چې خپله مور راولئ په قید کې ظالم زامنو دا خوارج دا غټې د رازو مولوي صاحبانو مومنان پیغمبر د خپل ځان څخه هم ګران دی او پیغمبر بي بیان د هغوی میندې دي. ابن عباس رضی الله عنه ورته وویل چې تاسو دا تسلیموئ چې هغه تاسو خپلې میندې تسلیموئ او که نه هغوی تسلیم کړه بالکل دا زموږ میندې دي نو خپله مور څنګه په قید کې راولي بیا ابن عباس رضی الله تعالی دریم اعتراض ته متوجه شو هغوی ته یې وویل چې کله د حدیبیې په مقام باندې صلح کېدله نو مشرکانو دا شرط مقرر کړو چې نبي علیه السلام د نوم نه به د رسول الله لفظ ختم کړي دلته اعتراض راځي ګوره دی په دا بعضې خیر مخې ته راځي کمې خبرې به کوو انشاءالله زما اراده هم د دعا کوئ چې دا مقاله د شیعت برابره شي او روان کال څنګه چې په علم الکلام بل کال موږ نه ویلې او ویلو الحمدلله په ساده پښتو کې دغه شانته کې دوی دا اعتراض کوي په عمر رضی الله تعالی عنه باندې چې د قرطاس کومه واقعه ده چې هغوی نبي علیه السلام ورته وویل چې ماته دغه راوړئ روقه راوړئ چې زه پرې لیکل وکړم نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل چې هلکه نبي علیه السلام ته تکلیف دی بس تاسو څه وکئ موږ دپاره قرآن او حدیث کافي دي د دوی نه اوس دا غلط استدلال کوي چې باید ته وګوره شیعګان وایي چې وګوره عمر رضی الله تعالی عنه هلکه نو موږ دا دین خو مکمل شوی دی که نه که چېرې تاسو ووایئ چې نعوذ بالله دین عمر رضی الله تعالی عنه نیمګړی کړو دا خو تاسو په خدای باندې او نه په رسول باندې ایمان نشته که نه څنګه چې عمر رضی الله تعالی عنه دلته علي رضی الله تعالی عنه ته نبی علیه السلام ویل چې هلکه دا محمد رسول الله دې وران کړه رسول الله ویل موږ دا نه منو خو دې بیا په مقام مشرکانو څه ویلي موږ ته رسول الله نه منو که رسول الله باندې جنګ څنګه علي رضی الله تعالی عنه وران نه کو چا وران کو نبی علیه السلام په خپل لفظ وران کو موږ وایو چې کوم اعتراض ته په عمر رضی الله تعالی عنه خو په علي رضی الله تعالی عنه نعوذ بالله بیا راځي کنه موږ په هغوی په یو اعتراض نه کوو موږ وایو دا صحابه کرام هلته نور هم موجود وو په بعضې وخت صحابه کرامو مصلحت ته کتل نو دا خبره پکې ضمن رااله نو د صلح حدیبیې په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبارت وي پوه شوې که نه اب انشاءالله په خپل ځای باندې بیا خبره به دې کوو څه ناڅه مخې ته رااله پکې نو نبی علیه السلام خو د حضرت علي رضی الله عنه افضل دی چې هغه د صلح دپاره د خپل نوم د رسول الله لفظ ختم کړو دا رسول الله لفظ چا په خپله کټ کړی و د الله محبوب په خپله کټ کړی و علي رضی الله تعالی عنه په حضرت زما حقیقت خبره چا سره ستا مینه وي او دا هغه بېادبي کېږي څوک یې څه نشي برداشت کولی
نو هغه په خپل به نبی اسلام هغه نفس کټ کو نو حضرت علی رضی الله عنه د پاره هم دا جایز ده چې د سورې د پاره د امیر المؤمنین لبس ختم کړي. په دې جواباتو اوریدو سره د 2000 خوارج توبه طائب شو او نور د جنگ د پاره راووتل چې ټول قتل کړي شو. وښولې دا وضاحت شو. اوس راځو د ګناه کبیره په اړه کې چې کوم درې ډلې شولې. یو خوارج شو، دویم مرجئ شو، درې اهل سنت والجماعت رااله. اول خوارج د خوارج نظریه وا چې مرتکب د ګناه کبیره هغه کافر دي او دوی سره قریب معتزله دي. دا هغوی نظریه ده چې کوم انسان مرتکب د ګناه کبیره شي هغه مؤمن نه پاتې کیږي، نه لیکن د ګناه کبیره په وجه نه کافر کیږي. یعنی د دوی په نسبت د ایمان او کفر په منځ کې درجه ده چې هغه انسان نه مؤمن دی او نه کافر. سبانو خوارج وایي چې مرتکب د ګناه کبیره څه شو، دا کافر شو، د ایمان نه خلاص شو. معتزله ور سره نږدې دي، دا به سبا ورما معتزله وایي چې ټیک دی کافر خو نه دی، خو د ایمان نه خارج شو نه مؤمن دی. درې مډله مرجئ وایي چې د نجات لپاره څه دي، اعمال صالحو ته هیڅ ضرورت نشته. دلته اعتراض راځي بای بعض زمونږ اهل حدیث غیر مقلدین په احناف باندې او په امام صاحب باندې د ارجاء او د مرجئت غلطه دغه ور فټ کوي. حالانکه مونږه د فقه الاکبر سره دوه درې عبارتونه دي هغه په وضاحت وکړو. امام طبری رحمت الله علیه د مرجئ په باره کې فرمایي وي فاما المرجئه اليوم فهم يقولون الايمان قول بلا عمل فلا تجالسوهم ولا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم. په دې زمانہ کې مرجئ داسې جماعت راوتلې ده د ایمان او عقیده لري چې ایمان بغیر د عمل نوم دی. یعنی کلمه د شهادت دی ویل بس مکه او روزه منیسا زکات مور کوج مکه بس تاسو شي ته جنتی. نو دا اعتراض بچا باندې دوی ور فټ کوي. نو غیر مقلدین را پاسيږي او دا د مرجئت نسبت او د ارجاء نسبت چاته کوي، امام صاحب طرف کوي. حالانکه دا خبره د دوی غلطه ده. په خپل باندې په فقه اکبر کې صفحه نمبر 77 78 کې دا وضاحت د امام صاحب نه د اقوال موجود دي. ولا نقول من دا نه وایي چې ان الحسناتنا مقبوله والسيئاتنا مغفوره كقول المرجئه، ولكن نقول المساله المبينه المفصله من عمل حسنه بشرائطها خاليه. امام صاحب وایي موږ دا نه وایو چې څنګه مرجئ وایي چې به عمل ته ضرورت نشته. دوه درې اقوال په موږ دې باندې راجمع کړي دي. نو دا د دوی غلط الزام دی په موږ باندې د ارجاء او د مرجئت. دا زما په لاس کې الحق الصریح دی د شیخ امین الله صاحب پېښوري باندې مشهور شخصیت دی. دا الحق الصریح جلد نمبر اول د صفحه نمبر 80 دا دغه په خپل باندې د یو غوډ بحث شروع کړی دی او بیا دې کې وی لیکن د انصاف خبره ده. زه د عبارت په بازه ځان په یو خبره نه کوم، لیکن انصاف دار چې احناف مرجئ نه دي. ځکه چې د مرجئ عقیده ده چې معصیت چې دی نو دا هیڅ نقصان نه رسوي سره د ایمان نه. ایمان در کې موجود دی، کلمه دی ویلې نو بس تاسو شي ته مؤمن مسلمان. نو ګوره د دوی دي دغه شاته کې د دې بعض کتابونو د ارجاء نسبت کړي چاته امام صاحب ته خدا خبره د دوی غلطه د مولوی صاحبانو. دریم جماعت چې پکې د اهل سنت والجماعت دی. اهل سنت والجماعت د اعتدال او درمیانه لار غوړه کړی ده. اهل سنت والجماعت د اعتدال او د درمیانه لار غوړه کړی ده چې د مسلمان او کافر لپاره مدار خو څه دی، ایمان په الله باندې راوړل او په رسول باندې او په ضرورت د دین باندې ضرورت د دین نه انکار کول کفر دی. خامل زبان لیکن د کبایر او ارتکاب کو انسان فاسق او ګناهګاری کی لیکن کافر کیږي نه. د خوارجو به دوه ډلې دي، اول ازارقه دي او ازرقه مرته ویل کیږي او دویمه اباضیه یا اباضیه دي. مولوی صاحبانو دا غي څه وضاحت موجود دي. زر د اور سب شابه په خوارجو کې دوه ډلې وي. په یو کې غالي خوارجو چې دا جماعت نافع ابن ازرق متبعين او د دې ډلې ته ازرقه ویل ازارقه ویل کیږي. مولوی صاحب ته څه وایي ازارقه ویل کیږي. دا په ګور دا نمونه څنګه چې منګه د مارټن لوتر او د سټیفن هاکینګ او د نیوټو د فرانسس بیکن او د کوپرنیکس او هغه نمونه سره د سیدا من بار نه وایو. ورکه یو اصطلاحات چې بار اصطلاحي استعمالي کې نو هغه سوي انسانانو په زموږ ذهن کې وي او چې نه استعمالي کې نو بیا هغه انسان هغه الفاظم ګډوډي کې د انسان نو ازارقه ویل کېدل. دوی د نافع بن ازرق په قیادت کې د بسین احواز مقام احواز چې دی دا اوس په ایران کې او خار دی دلته د لاړ مولوی صاحبان او سفر وکړو هلته خپل حکومت قائم کړو. دوی خپل مخالفین کافر او مباح دم ګڼل تر دې پورې چې دوی ماشومان او زنانه هم نه معاف کول. ماشومان او زنانه به نه معاف کول، ګوره ټول قتل کولو
بلکې ټول یې قتل کول جایز ګڼل. کوم به چې دوی سره تعاون نه کول نو هغوی به یې هم کافر ګڼل. دا فرقه په آهسته آهسته ختمه د شوه. دوی عقاید څه دي؟ د زارقو عقاید څه دي؟ حضرت علی رضی الله تعالی، عثمان رضی الله تعالی، حضرت طلحه رضی الله تعالی، زبیر رضی الله تعالی، عائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها، عبد الله بن عباس رضی الله تعالی. د ټولو د څو تکفیر قائلون، نعوذ بالله و دوی سوچ نو. دویم نمبر څوک چې د جنگ نه انکار وکړي کافر شو. دوی سره چې ملاتړ د نه کول بس تب کافر او فتوا برمن نه کول، اگر چې د خپل مذهب باندې عمل ولې نه کوي. دریم د مخالفونو ماشومانانو زنانه په ملقب ډول سلورم د زناکار نه وي د عبارت یو مخکې د زناکار نه رجم د اسقاط قائل نه نو هغه چې بچا زنا وکړ دا بس ضرور سکیږي. بس د مشرکین او اولاد به خپل ابا او اجداد سره په جهنم کې سوځي. قول عمل کې تقیان ناجایز ده. مرتکب د کبیره کافر خالد مخلد فی النار دی. همیشه په جهنم کې وي چا چې ګناه کبیره وکړه. خوارج دوه بدل چې ودا دا چا نه موږ راوستي الملل والحل او دا شاته کې الفرق بین الفرق او دا سیدا نور د خوارج دوه بدل چې وا ابازیا وا خود د کوم نسبت عبد الله بن عباس طرف ته کیږي. عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس نو عباس طرف ته کیږي. دوی به نور مسلمانان ته کافر ویل، لیکن دوی په نس د کوپر یو بل اصطلاح مقرره ده. دوی به ویل چې د دین په لحاظ سره کافر نه دی، البته د کوپر نه مراد کفران نعمت دی. کفران نعمت د وقود د اباضیه او د اهل سنت والجماعت اختلاف په کوم مسلو کې و. عبازین فقر صفات الهی نه انکار کوي او صفات عین ذات باری تعالی غني، مگر اهل سنت والجماعت صفات باری تعالی اقرار کوي. وی صفات هغه مقد معتزله او عقیده ده کنه بنیاد خو هغه شی ده کنه معتزله بنیاد نو هغه به کدا وګڼي نو تاسو د قدمه ورځي. دویم نمبر عبازین په آخرت کې د رؤیت باری تعالی نه انکار کوي، مگر د اهل سنت والجماعت په ځای اجماعي مسله ده چې رؤیت د باری تعالی په آخرت کې ثابت دی او عقلي دلایل په دې موجود دي او په دې باندې نقلی دلائل هم موږ سره موجود دي. دریم نمبر عبازین د قران کریم د مخلوق کېدو قائل دي، کوم چې د معتزله مشهور عقیده ده، لیکن اهل سنت والجماعت د قران کریم مخلوق کېدو نه انکار کوي. څلورم نمبر عبازین عقیده کوم انسان چې د ګناه کبیره ارتکاب سره د دنیا نه لاړو اگر چې کلمه وګوي او تمام اعمال کوي بیا هم د بشره پر جهنم کې سوځيږي. پنځم نمبر څوک چې ارتکاب د ګناه کبیره وکړي هغه مستحق شفاعت نه لري، لیکن د اهل سنت والجماعت عقیده چې ډیر انسانان به د نبی علیه السلام د شفاعت په وجه د جهنم نه بهر شي. شپږم نمبر په قرآن کریم کې او حدیث مبارک کې د ډیرو څیزونو متعلق تذکره موجود ده. مثلا میزان عدل به قائم کړي شي، ول صراط باندې به تیرېدل وي. عبازین په دې کې تعبیر کوي، لیکن اهل سنت والجماعت د ټولو قائل دي. خو شولې دا میزان نه مني موږ دا به تلل کېږي ان شاء الله، اعمال به تلل کېږي او اعمال به څنګه چې اوس ساينس سره ثابت کړل چې هر څه تلل کېږي، هیڅ انکار نشته لري. وم نمبر د اهل سنت والجماعت عبادت چې قرآن کریم نه وروسته بخاری او مسلم شریف مقام دی، لیکن عبازین عقیده ده چې قرآن کریم نه وروسته د مسند ابن صہیب مقام دی. پوښولې دوی دې ته وایي دا وضاحت شو. اوله خبره اوله عقیده بیان شول چې مرتکب د ګناه کبیره په دې کې درې ډلې وي، چې خوارج، مرجئه، اهل سنت والجماعت نه سبا ور غټه خبره به یاد ساتئ. بل خبره ده حضرت د خوارج درې مستدلات اعتراضات چهره ابدا نسبا ورما نور څه شو مخکې سره تیر شو. خلاصه څه شو هغه شو کنه اول دو فرقې خوارجو کې دوه فرقې شول. دا غټه خبره ځان ته کاپی راولې دا نوټس کوي دا پر ثبت بیان د مدرک د کراوانه د ذهن درازي شروع کو کدا ضرورت ته خان صحیح ده ان شاء الله. سبا به ان شاء الله دویمه کوم چې عقیده ده او دویمه کوم نظریه چې د جبر او د اختیار ده نو به سبا وایو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ما چې ډیر به